ریاست مدینه والا کوم چې امیر المؤمنین دی په خپله ګېدلی دی وګوره د هغه بچو ته کوم پروټوکول دی خفه کېږی مه د هغه بچو ته کم پروټوکول دی مونږ وایو چې دا به ریاست مدینه جوړي دا د ریاست مدینه امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین په نرمو بسترو باندې پروت دی بچو ته څلور پنځه ګاډي پروټوکول مې نو دی خفه کېږم یو پاټی سره مې و بچو ته پروټوکول مې نو دی بله خبره بچي په پاکستان کې پاتې کوي نه ولې وایي بچو ته مې نقصان ونه رسېږي او راوتې دی زما د قوم د بچو غم کوي د ما محترم سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وی د یو ځای گورنر شو گورنر سے لیکن باوجود د دې چې گورنر او ساده کپڑے به اچولې وي ساده پیزار به اچولې ساده کمزوري پټکي به پسر والو پلار باندې تیرې د بس سټاپ ته وروته بس سټاپ پیژنې هغه وخت کې د اوخانو سټاپ او قافلې له بچ کم راتلو اوخان بس سټاپ کېدل غیا او اوبه ورته اچولې دلته لکه څنګه چې د اډب بس سټاپ دی هغه وخت کې په بس سټاپ د اوخانو په سټاپ باندې ودرېد یو قافله را په هغه کې ګویا چې یو قافلې چې او کتل چیرې دا سړی ولاړ دی چې وې کتل وته پته نه ده چې دا گورنر دی ورته आवाज وکړو او غلاما راشه وی دا سلمان فارسی چراغي وی وای سدي اوس گورنر دی هغه ملمنو ته پته نشته وی زمونږ دا پیټي اوچت ک پیسې درکوم هغه پیټي اوچت ک پسرې ک وی دا سلمان فارسی مخکې دا ملمنو پس شاته روان دي وی چې څوک بلار تیرې د आवाज وک گورنر یره چې مونږ اوچتو چې مونږ پیټي اوچتو ملمنو ته احساس وچی چې بی دا خو غلام نه دی دا خو غلام نه دی دا خو گورنر دی توجه کوي خبره ته ما محترم و سلمان فارسی هغه کس ودرو چې ودرېږي جی زه پوه شوم چې ته غلام نه ښکاره کېږي سلمان فارسی هغه کس ودرو ورته وی ته ما ته غلام نه ښکاره کېږي او ته جواب کې وی نه خبره ده صحیح ده زه غلام یم توجه کوئ خبره ده خبره ده صحیح ده زه غلام یم خو اول زه د یو یهودي سره غلامم سلمان فارسی ورته وی ها خبره د صحیح ده زه غلام یم او تا چې د گورنر आवाज واورېده دا د دنیادارو نوم دی چې مال راکړی دی زه په حقیقت کې د یهودي غلامم الله مال د هغه غلامۍ نه ازادي راکړه زه د محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم غلام کړم او کله چې د محمد رسول الله غلام شم په حقیقت کې ماته د نبی رسول الله د غلامۍ په برکت باندې د دې ځای گورنر ملو شو ټول څوک سره سبحان الله خبره د صحیح ده زه غلام یم او په غلامۍ باندې ماته دا شی ملو شي ما وی په عاجزۍ باندې او عفو درگذر باندې د چا عزت او عظمت نه کمیږي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نبی رسول الله مبارک وفات شو درې ورځې د نبی رسول الله د وفات شوی او صحابه په غم درد کې پراته ماشومان درې ماشومان ناله او आवाज عمر ته لاس او خوځو وی امیر المؤمنین څوک شه د دور کې هغه ماشومان ګویا عمر فاروق جاړي سترګونه اوخ کې بهيږي نبی رسول الله مبارک د دنیا نه تللی دی په مکه او مدینه کې داسې یو خاموشي ده تبه قسم دې په مخ مکه انسانان نسته فقط مارغان دي زما محترمو داسې خاموشي ده په مخ مکه نبی رسول الله د دنیا نه تللی دی عمر سر ښکته کړی دی چې سر اوچت کې درې ماشومان ولاړ دي هغه ماشومان ورته आवाज کوي وایي د تاسو خلیفه څوک عمر فاروق ورته आवाज وکړه ابوبکر صدیق خلیفه شو وایي دا ماشومان راله ابوبکر صدیق ته وایي په جړا شو وایي زمونږ خو پلار مړه دی وایي ته به راتلې او زمونږ چیلې بدل وشلې هغه چیلونه به مونږ پیس کړو مونږ به خرڅول اوس په مونږ له چیلې سوکلو شي ابوبکر صدیق ورته جواب کې څه وایي ماشومان سینې ته رانږدې کړه جاړي ما وی د نبوت غم او درد مو ماشومان سینې ته رانږدې کړه ورته आवाज وکړو سنو زه مخکې د محمد رسول الله غلام یم زه اوس هم د محمد رسول الله غلام یم ماشومان ورته وی ها مخکې خو غلام وي اوس خو امیر المؤمنین شي مونږ له به چیلې سوکلو شي دا ابوبکر صدیق ورته جواب کوي زه امیر المؤمنین یم لیکن تاسو اورېدلی دی چې خلیفه په حقیقت کې دا د قوم خادمي زه به بیا هم درځم او ستاسو چیلې به لوشم زما محترم باوجود د دې چې ګوره امارت مې نو زما محترم خلافت امیر المؤمنین د تمام دنیا د مؤمنانو امیر دی لیکن د ماشومانو یتیمانانو چیلې لوشلې زما محترم څوک امیر المؤمنین ریاست مدینه والا کوم چې امیر المؤمنین دی په خپله ګېدلی دی وګوره د هغه بچو ته کوم پروټوکول دی خفه کېږی مه د هغه بچو ته کم پروټوکول دی مونږ وایو چې دا به ریاست مدینه جوړي دا د ریاست مدینه امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین په نرمو بسترو باندې پروت دی بچو ته څلور پنځه ګاډي پروټوکول مې نو دی خفه کېږم یو پاټی سره مې و بچو ته پروټوکول مې نو دی بله خبره بچي په پاکستان کې پاتې کوي نه ولې وایي بچو ته مې نقصان ونه رسېږي او راوتې دی زما د قوم د بچو غم کوي د ما محترم
باندې خلک وایي رجی باندې خلک وایي اجمله باندې خلک وایي چې ته کومه پارټي والے ما زه یو پارټي والم نیم زه یو پارټي والم نیم د ما محترم چې صحق یا بد ته وې منو اوس کې پدې سو خپکیږي او که خوشحالي مال صرف د الله رضا پکار ده چې زمانه الله رضا تاسو ټول قوم د خپه مال د الله رضا پکار ده مال د چا رضا پکار ده د چا رضا پکار ده او تاسو د چا رضا پکار ده چې سو کوئی د الله پکار ده چې سره وای د الله رضا پکار نو خبره دې پورې کوم زما محترمو چې هغه امیر المؤمنینو لیکن عاجزی نبی اسلام مبارک قسم وکړو زما د قسمی درب په ذات باندې څوک چې عفو درگذر کوي قسم دې د عزت نه کمیږي زه محمد رسول الله گوی ورکوم چې د دریو کسانو عزت داسې واقعي دا کمیږي نه د ټول نه مخکې هغه سړي باندې قسم خوړلې څوک چې مال خرج کوي زه محمد رسول الله قسم خورم چې دا مال زیاتیږي کمیږي نه دویمه خبره نبی اسلام فرمایي کوم انسان چې سوال کوي د بل انسان نه زه محمد رسول الله قسم خورم چې دا انسان په دنیا کې مالدار نشي کالو سر به ذلیل ګرځي دریم نمبر نبی اسلام مبارک او فرمایل زه محمد رسول الله قسم خورم کوم انسان چې عفو درگذر کوي د عزت کمیږي نه دا زیاتیږي ټول څوک سره سبحان الله وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام